خصوصي په دغه دویمه روژه باندې د جمعې په دغه مبارک ورځ باندې دا کومه ویډیو چې موږ هغې دپاره ریکارډ کوو دا ویډیو د خصوصي هغه بیمار وګوري کوم چې وایي بله روژه را باندې راغله 2026 کال روژه را باندې راغله ډاکټران مې ډېر زیات بدل را بدل کړل خو تر ننه پورې زما د معدې مسله اواره نه شوله زه ډېر د ډاډګیرنې سره دا ویلی شم زه د دعوې سره دا ویلی شم هر هغه د معدې بیمار چې هغه وایي زه نه ټیک کېږم نو پوه شئ دا د معدې بیمار نه دی دا د دماغو په وجه باندې د معدې بیمار دی ما دې نه وړاندې هم چې د په دې باندې ویډیوز کړي دي وایي کې ما دا ویلي دي چې ډېر داسې بیماران شته دی چې هغه د معدې په ډاکټرز باندې ګرځي او هغه د معدې کې مې دوایان استعمالوي د هغې سره د هغې ګزاره نه کېږي خو چې کله د معدې یو ډاکټر هغه ته څه ټرانکولايزر وغیره ورکړي اس اس آر آی کوم میډیسنز دي هغه ورله ورکړي نو د هغې سره لږ افاقه د هغې کېږي د دې مطلب دا دی چې دا کس د معدې بیمار نه دی بلکې دا د دماغو بیمار دی څه حادثې والی دی څه غم والی دی څه خفګان والی دی د هغې نه بعد د معدې ته نقصان ورسېدلی دی هر هغه بیمار چې هغه دا وایي زما د معدې تکلیف دی او د معدې تکلیف بیا په ځای باندې پرېږدي او د هغې نه بعد دا وایي په ما باندې بې انتها ډېره زیاته یره راځي په ما باندې د مرګ یره راځي زه چېرته تللی نه شم زه د کور نه بهر چې راوځم نو ځان سره څوک نه څوک ګرځوم زه جومات ته نشم تللی زه خاص کر بیا د جمعې په ورځ باندې جومات ته بالکل نشم ورتللی که جومات ته لاړ شم نو مخکې صف کې بالکل نشم ودرېدلی یا هغه بیمار چې هغه دا وایي زه جاز کې نشم تللی زه لفټ کې نشم تللی یا داسې ګاډي کې نشم تللی چې هغې کې شیشې بندې شي زه یم به دغه دی سای رانه وویستله نو پوه شئ دا بیمار د معدې بیمار نه دی دا بیمار څه حادثې والی دی څه غم والی دی څه خفګان والی دی او د هغې نه بعد د هغه معده بالکل ځایله نه راځي نو داسې بیماران چې هغه په مختلف ډاکټرز باندې ګرځي او هغه د دې دپاره ټریټمنټ اخلي او هغه لګیا دی هغه جاري میډیسن ورته لیکلي چې تر کفنه پورې به دا استعمالوي چې تر څو مړ شوی نه نو دا به نه پرېږدي او که چېرې په ژوندانه باندې دغه دوایانې پرېږدي نو هغه دوایانې هم چې دوی پرېږدي په مینس کې پرېښودي وي یعنې چې دوایانې پرېږدي نو تام پرېږدي نو دې ته علاج نه ویلی کېږي بلکې د ټولو نه وړاندې ضروري دا ده چې موږ هغه بیمار چې هغه دا وایي زه د معدې بیمار یم او د هغې نه بعد دغه سمټمز د یرې د ګبراهټ سمټمز ورکوي نو پوه شئ دې بیمار ته د دماغو د خوشحالۍ د هارمونز علاج پکار دی او هغه صرف اور صرف په یو علاج کې کېږي چې هغې ته هومیوپیتي ویلی کېږي که چېرې تاسو بل سایډ ته ورځئ نو ماله پرون هم یو بیمار راغلی چې هغه په لږ ټایم کې 15 ډاکټران بدل کړي را بدل کړي دي او ماغه یو فارموله ورته ډاکټرانو ورکړې ده صرف ډبي ورته بدل کړي را بدل کړي دي ما د دې نه وړاندې مویلي دي که تاسو ډېر هم ډاکټران بدل را بدل کوي نو په دې باندې کار نه کېږي تاسو طریقه کار بدل کوي طریقه علاج بدل کوي که تاسو پېښور ښار سره نږدې یې زموږ د پېښور ښار هسپتال نمبر والی او په دې روژه کې په دې 2026 کال په دغه روژه کې خپل ځان د دغه بیمارۍ نه خلاص کړي چې تاسو په موټي کې صرف معده رانیولې ده او په مینس کې د معدې بیماران نه یې څه حادثې والی یې غم والی یې خفګان والی یې نن تاسو اکثر ځان سره سوچ دا کوئ یاره زما په علاج باندې یو ډاکټر نه پوهېږي ډاکټر تاسو په علاج باندې پوهېږي تاسو په خپله ځان نه پوهوئ تاسو پوهې هم یې چې حادثې والی یې غم والی یې خفګان والی یې هغې ته د دماغو د خوشحالۍ هارمونز رانیولي دي او چې کله د انسان د دماغو د خوشحالۍ هارمونز ونیولی شي نو په هغې کې نه خوراک کېږي په هغې کې نه ازمه راځي په هغې کې نه خوشحالي راځي په هغه کې نه وجود کې چستی راځي په هغې کې نه د وجود نه بیماري ورکېږي اکثر بیمار دا وایي نه پوهېږم آخر زه څه بیمار یم ښه پوهېږئ خو ځان نه مناپوهه جوړ کړي دي ستاسو په وجود کې چې کوم د خوشحالۍ هارمونز دي هغه دله بالکل دغه حالاتو دغه غمونو خفګانونو مکمل خراب کړي دي چې تر څو پورې دغه هارمونز ټیک شوي نه وي نه ستاسو دماغ ټیک کېږي نه ستاسو معده ټیک کېږي او نه مو د ژوند چې کوم خواهشات دي هغه برابرېږي نه ستاسو د ژوند هغه ضروریات پوره کېدلی شي بجای د دې چې ډاکټران بدل را بدل کړو که د ثوابۍ سره نږدې یې په ثوابۍ کې شاه منصور کې زموږ هسپتال دی ډېر سینیر تکړه ډاکټر موجود وي د هغه نه ټریټمنټ والی که 400 کې تاسو یې نو په 400 کې مردان روډ باندې زموږ هسپتال دی ډېر سینیر ډاکټر موجود وي هغه نه ټریټمنټ والی او که پېښور ته راتګ غواړئ زموږ د پېښور ښار د هسپتال نه د نمبر اخیستلو دپاره د میاشتې په 26 یا په 11 تاریخ باندې کال وکړئ ځان ته نمبر بک کړئ یا زموږ چې کوم ویب سایټ دی هغې ته لاړ شئ ځان ته نمبر بک کړئ www.hydermomenhospital.com وزټ کړئ او د حیدرمومند هسپتال نه د روغ صحت آغاز وکړئ